علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا درود شریف شوق سروي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام او د دې علاقې مسلمانانو ورونو د ډېر وخت نه تاسو ناستې قال الله قال الرسول دا الله او دا الله د رسول خبرې اورئ الله دې د عمل کولو توفیق راکړي اورېدل ځان لدی او بیا په هغې باندې عمل هغه مقصد عمل دی عزتمندو قرآن پاک کې الله د نیکانو خلقو صفات بیان کړي دي وعباد الرحمن سورة فرقان کې د نیکانو خلقو صفات الله بیان کړي دي یو صفت پکې خصوصیت سره بیان کړي دی هغه دا دی چې کله دوی د حق خبره واوري قرآن واوري حدیث واوري ځان لوند او کون نه جوړي بلکې باغې باندې غور کوي باغې باندې سوچ کوي چېرې دا کمی او دا نقصان دا په ما کې دی او د هغې د لرې کولو کوشش وکړي چېرې د علماو کوم بیانات وکړو ما کې په کومه خبره کې کمی دی چې هغه ځان نه زه لرې کړم الله فرمایي اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې دوی ته نصیحت وشي په آیاتونو د رب سره ځان کوڼم نه ګرځئ او ځان ړوندم نه ګرځئ بلکې سوچ او فکر کوي هغه کمی چې کوم علماو بیان کو هغه د ځانه لرې کړي دا علما حضرات ډېره لویه اجتماع جوړه کړې ده د دې علاقې دپاره ډېره د فخر خبره ده محتمم صاحب تاسو ته د ادارې کارګزاریم بیان کړله نتایج هم تاسو ته مخې ته وښودل خو عزتمندو یوازې دام نه ده بلکې دا قرآن خپل عملی زندګۍ کې راوستل دي قرآن چې څه ویلي دي هغې باندې موږ او تاسو عمل وکړو که هغه د معاملاتو باره کې ولې نه وي که هغه د اخلاقیاتو باره کې ولې نه وي که هغه د عباداتو باره کې ولې نه وي عباداتو باندې به هم عمل کوو او معاملاتو باندې کاروبار چې ورته ویلی کېږي خرید و فروخ لین دین هغه موږ د شریعت مطابق چې دی هغه جوړو علي رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو چې تاسو 24 غنټې کې 100 غنټې عبادت کوئ علي رضی الله عنه فرمایل موږ 24 په 24 عبادت کوو اچھا چې تپوس کړی هغه حیران شو چې تاسو شپه ورځ څنګه عبادت کوئ ضرورت و خوراک څښاک آرام کاروبار ویل دا هر څه موږ کوو خو دا د نبی علیه السلام په طریقه باندې کوو خوب موږ کوو په دې نیت چې آرام وکړمه تهجدو ته پاسم او سبا روزګار کې راته څه تکلیف نه وي
په دې نیت باندې زه خوب کوم او دا خوب یې د عبادت دی په دې باندې دته اجر او ثواب میلاویږي او عزتمندو څومره د مسلمان شان اوچت دی دونه د پسې شیطان لګېدلی دی او کوشش کوي چې د شیطان د دې مسلمان عمل چې دی هغه ضایع کړي عمل یې ضایع کوي کله په دې سره چې نیت کې فرق راشي او کله نور اغراضو د وجې نه هغه لوی عمل د ده نه چې دی هغه ضایع شي لہذا دا علما حضرات تاسو ته دا دعوت درکوي چېرې تاسو چې هر څه کوئ دا د علماو په مشورې سره کوئ انشاءالله دې کې به الله خیر اچوي الله به پکې برکت اچوي او ستا د عبادت عادت دا به عبادت چې دی هغه جوړیږي کاروبار دا به ستا عبادت جوړیږي صحابه کرام موږ او تاسو حالات اورو بعضې صحابه کرام ډېر الله وله مال ورکړی و عثمان ابن عفان رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه زبیر ابن عوام رضی الله عنه هغه ټول مال هغوی د دین نه چې دی هغه قربانو هغه په دین باندې چې دی هغه لګاو عزتمندو مالداري دا د دې تضاد نشته دی د دیندارۍ سره مالدار دی او سړی دیندار دی د علماو کې زموږ یو عالم تیر شوی دی قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دا په هندوستان کې تیر شوی دی ډېر لوی خدمات دي او تصوف کې د ډېر لوی مقام دی دا چې کله وفات کېدو نو وصیت یې وکړو وصیت یې دا وکړو چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې د چا نه ګناه کبیره نه وي شوي او دویم چې د چا نه تهجد نه پاتې شوي د هغه مریدانو تعداد هم لکونو ته رسېدلی و ټول مریدان حاضر دي علما حاضر دي څوک جنازې ته نه مخکې کېږي علماو چېرې موږ خو د ګناه کبیرې نه الله موږ ساتي خو تهجد خو رانه پاتې کېږي کله سړی بیماري سفر باندې ډېر وخت تیر شو څوک جنازې ته نه مخکې کېږي یو سړی راغی سر باندې څادر اچولې او مخې ته شو جنازه وکړله جنازې نه بعد چې خلکو د هغه سره ملاقات وکړو هغه ګورنر و د خپل وخت او ویلي چې ما تهجد په داسې طریقې سره کړي دي چې ما نه خپله ښځه هم نه ده خبره عزتمندو ګوره ګورنر دی او دومره د تهجدو پابند دی چې تهجد پابند یې ظاهره ده چې ګناه کبیرې نه به ځان ساتي مال وله الله ورکړی خو د هغې باوجود ځان له آخرت هم ښایسته کړی دی ایو شاعر فرمایي ما احسن الدین والدنیا ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا څه ښایسته ده دا خبره یو سړی مالدار هم دی دینداره دی مال د وجې نه دې دنیا کې خوشحاله زندگی تیری او د دین د وجې نه آخرت یې ځان له ښایسته کړی دی څومره هوښیار سړی دی دا مالداره دی خو مال د دین دپاره لګوي مال د وجې نه دنیا ښایسته ده او د دین د وجې نه آخرت ښایسته دی او وایي څه بدبخته دی هغه سړی چې غریب هم دی او بد عمل هم دی د غربت د وجې نه دلته پریشانۍ سره زندگی تیری او د بېدینۍ د وجې نه آخرت یې ځان له تباه کړو عزتمندو دا علما حضرات زموږ او ستاسو دنیا هم ښایسته کوي او زموږ او ستاسو آخرت هم ښایسته کوي یو طرف ته د هلکانو تربیت کوي بل طرف ته ګورې د جنکو مدارس دي هلته ستاسو د لورینو ستاسو د خویندو د هغوی د عقیدې اصلاح چې دی هغه کېږي عزتمندو قرآن پاک کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قوا انفسکم
ځانم بچ کئ او خپل اهل و عیالم بچ کئ د جهنم د وره ځانم بچ کئ خپل اهل و عیالم بچ کئ عزتمندو دا چې کوم حافظان شو یا معتمم صاحب تاسو ته فرمایل مختلفو مدارسو کې د دې علاقې طلبا دي عزتمندو دا ستاسو بچی دي عزتمندو دا ستاسو بچی دي بچی د الله نعمت ته شرط چې الله د خپل نعمتونو تذکره کړي هلته د بچو ذکر هم کړي او بیا فرمایي الله قرآن پاک کې چې بچی زور کوم فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما الله زما خوښه ده چاته لور ورکم جینۍ پیدا شي زما خوښه ده چاته زوی ورکم او چاته دواړه ورکم زامنم ورکم نوڼم ورکم ویجعل من یشاء عقیما چاته یوم نه ورکوم الله دا زما خوښه ده لوط علیه السلام ته الله نوڼه ورکړې وي ابراهیم علیه السلام ته الله زامن ورکړي وو نوڼې نه وي پیغمبر علیه السلام ته الله دواړه ورکړي وو زامن یې ورکړي وو نوڼې یې ورکړې وي او د الله امتحانو زامن ته نه الله په ماشوموالي باندې واغستل ماشومان به وفات شو یو ماشوم ابراهیم هغه تقریبا 1.5 کال ته ورسېدو او بیا نبی علیه السلام داسې غېږ کې نیولی دی نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې دي او څه وایي فرمایي ان القلب یحزن زړه مې غمجن دی و ان العین یدمع او د سترګو نه مې اوښکې روانې دي و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزون ای ابراهیم استا په جدایي باندې موږ ډېر خفه یو خو خبره به هغه کوو چې کوم باندې زما رب خوشحالیږي بچی دی د 1.5 کال غېږ کې اچولی دی خو دا د الله نظام دی څوک یې بدلولی نشي پیغمبر علیه السلام زموږ او ستاسو ایمان او عقیده ده چې الله پسې دویمه مرتبه د چا ده د امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده خو بچی ته نه الله علی دا الله خپل قدرت کوي چې زه څه غواړم هغه کېږي که بل څوک غواړي هغه نه کېږي نو عزتمندو نبی علیه السلام له الله دواړه ورکړي وو خو زامن ته نه الله واغست ویجعل من یشاء عقیما او الله زما خوښه ده څوک شنډ وګرځوم هېڅ هم نه د دنیا علاجونه وکړي خو بچي چې دی هغه نه کېږي د دې مسقط مخکې صدر اوس وفات شوی دی سلطان قابوس تاسو به نوم اورېدلی و ډېر ودونه یې کړي وو دنیا علاجونه یې وکړلو د دنیا خزانې ورسره دي بچي چې دی هغه نه و لا ولد او میراث چې دی هغه و او دغه وجه ده چې نبی علیه السلام کله نارینه بچي وفات شو نو کفارو به خندل چې دا څنګه پیغمبر دی دا خو میراث شو نارینه اولاد یې نشته دی الله ورله تسلي ورکوي ای زما محبوبه مه خفه کېږه تر قیامته پورې څومره مسلمانان راځي دا ټول ستا اولاد دی دا ټول ستا اولاد دی تر قیامته پورې به ستا دا نسل چې دی هغه جاري نو عزتمندو دا بچي دا د الله نعمت دی او زامن هم الله ورکوي نوڼ هم الله ورکوي او دې آیت کې الله د لور ذکر مخکې کړی یهب لمن یشاء اناثا الله زما خوښه ده چا له لور ورکوم د لور ذکر یې مخکې دې دپاره کړی چې رد راشي به زمانه د جاهلات زمانه د جاهلیت کې به خلق په لور خفه کېدل الله د لور ذکر اول وکړو و زمونږ بعضې مسلمانان هم پرې خفه کېږي او بعضې وخت کې لور هم ښځه ملامته کوي وایي دا لور نوڼه وراوړي یو ځله موږ ته یو زنانه راله ویلې خاوند د کور نه راشړلې
چې تا ولې لور راوړې ده یا دا لور چاله ورکه یا یې مړه که بیا راځه مال ولې زامن دی نشته ویل نه یو زوی مې شته دی خو مخکې مې لور وه اوس مې لور وشوه ما ورته ویل ما ستا د خاوند خلاف زه اعلان جهاد کومه چې داسې جاهلان په دې زمانه کې هم شته ویل نه مولوي صاحب ما به و طلاق کړي او ما به دا کړي لږ دعا ورته وکړه چې الله ورته نصیحت وکړي ښه دا خو نرم مزاجی زړه یې نرم وي داسې جاهلان شته دی چې هغه ښځې ملامته کوي چې تا لور ولې راوړې ده حال دا دی چې دا خو د الله اختیار دی الله خوښه ده چا ته لور ورکوي چا د زامن چې دی هغه ورکوي عزتمندو بچي دا د الله نعمت دی او د بچو چې څنګه د خوراک او د څښاک او د کپړو ذمهواري ده دغه شانتې د دوی د تربیت ذمهواري هم ده پلار ده د مور ده چې د دوی بچو صحیح تربیت به کوي او که تربیت یې صحیح ونه کو د قیامت په ورځ باندې به د پلار د زوی لاس به او د پلار ګریوان به چې تا زما صحیح تربیت چې دی هغه نه و کړی عزتمندو تربیت ډېر ضرور دی خاص کر نن سبا په دې زمانه کې کم دا نوجوانان دي کالجونو یونیورسټو والا دي پلار لا نیکه لا ورور لا مشر ورور لا ډېر احتیاط پکار دی چې چېرته نشو باندې روان نه وړي په یونیورسټو کالجونو کې نشې نن سبا عامې دي د بېدینۍ دومره ترغیب چلیږي د لامذهب دومره ترغیب چلیږي چې دین او مذهب څه ته وایي د عیسایانو د یهودیانو د لامذهبه طبقې لیټریچري رسالې اخبارات دا مفت تقسیمیږي بلکې الټه تاله پیسې هم چې دی هغه درکوي د خپلو بچو به ډېر فکر کوئ خو هم بیا د عقیدې اصلاح کوئ چې چېرته غلطو خلکو سره کینني هغه ډېره زړه خبره دی مشرانو ته به معلومات دي د نن نه تقریبا داسې یو 30 سال وړاندې پېښور کې یو سړی زوی لېږلی و بل ملک ته د میډیکل دپاره ډاکټرۍ دپاره چې دا به ډاکټر شي چې راغی MBBS یې کړی و پلار ورته ویلي بچیه تا له کوره بادومه نو په خپله خوښه ځان له د جینۍ انتخاب کې او که نه موږ یې دله وکړو بیا زه یو 2-3 ورځې مشوره کوم مشوره یې نه پسې پلار ته ویلې چې زه خو د چم ګاونډ کې وګرځېدلم ما د دې خپلې خور په شانتې ښایسته جینۍ پیدا نه کړه همدا خور ماله وکړه زوی ورته وایي بچیه دا څه وې موږ مسلمانان یې د خور سره خو نکاح نه کېږي ویل نه نه پلاره داسې ښایسته جینۍ نشته دی زه به خپله خور بل چاله ورکوم او زه به بدرنګ او توره جینۍ کور ته راولم جرګې پې وکړله علما یې راجمع کړه نصیحت یې ورته وکړو هغه یو خبره هم نه منله پلار یې مجبوره شو او خپل زوی چې دی هغه ویشتو عزتمندو زوی وجل څومره ګران کار دی بچی له سړی په زوره باندې سپېړه ورکړي خپی چېره دا مې ولي وو او بیا چې تمانچه باندې ولي او خاتمې ختمې کړي او بیا دې دا یقین هم دی چې یوازې دا دنیا یې تباه نه شول آخرت یې هم تباه شو عزتمندو د دې نه معلومیږي دی بچو ډېر فکر کول پکار دي که د بچو موږ فکر ونه کو داسې نه چې داسې حالت راشي چې موږ په خپله بیا مجبوره شو هغه بچي چې دی هغه وجنو الحمدلله نن د بچو د حفاظت دپاره سوا د مدارسو نه بل ځای نشته دی تاسو وګرځئ په ټوله دنیا کې سوا د مدارسو نه د دې بچو د ښایسته اخلاقو د هغې د تربیتګاه بله چې دی هغه نشته دی د دوی د اخلاقو حفاظت کوي د دوی د عقایدو حفاظت کوي د دوی چې څومره را روانه زندگی ده د هغه ټول فکر دی علماو سره دی چېرې دا بچي را روان د حالاتو سره به څنګه د هغې مقابله کوي دا چېرته به غلطو باندې روان چې دی هغه نشي پکار دا دی چې د دې علماو د زړه نه موږ قدر وکړو زړه کې ولې ځای ورکړو
معتمم صاحب ګرځي ځای په ځای باندې چاندیم کوي بل طرف ته ستاسو بچو ته د هغې استادانې مقرر کړي دي د تعلیم دپاره اخلاقو صحیح کولو دپاره پکار دی چې دا علما موږ فارغ کړی وي چې تاسو صرف زموږ د دې بچو تربیت کوئ او د مدرسې څومره انتظامات دي اخراجات دي چاندي دي دا به موږ چې دی هغه کوو موږ دواړه کار علماو ته چې دی هغه سپارلي دي خو دا زموږ دپاره سعادت دی چې یو طرف ته ستاسو د بچو اخلاقي تربیت کوو بل طرف ته د هغوی د ضرورت پوره کولو هم کوشش چې دی هغه کوو اکثر د مدارسو کې به پخوا به څه نه و نو بیا به موږ طالبانو ته ویلې چې روجي ونیسئ طالبانو به روجي نیولي او تهجدو ته به هم راپاڅول د صورت یاسین ختمونه د صورت واقع ختمونه به هم پې کوله تهجدو کې به الله ته ژړله الحمدلله اوس خو لږ حالات ښه شولو خو بیا هم د خپل بچو د تربیت نه غفلت چې دی هغه نه دی په کار او د دې مدرسو د دوی له زړه کې ځای ورکول پکار دي د دې علماو قدر کول پکار دي د دې علماو احسان منل پکار دي چې نن زما ایمان محفوظ دی نن زما عقیده محفوظه ده نن زما حیا محفوظه ده دا وجه دا ده چې زمونږ کې دا علما دي دا تبلیغ والا دي دا کور په کور باندې ګرځي هره دروازه چې دی هغه ټکوي تا ته د دین دعوت چې دی هغه درکوي دین څه یوازې د عالم خو نه دی او نه یوازې د پیر صاحب دی او نه یوازې د امیر صاحب دی دین چې څوک کلمه وایي د هغه ټولو دا ذمهواري ده پکار دی چې علما هغه ګرځي نه ما او تا چې دی هغه وګرځو د دوی دا ضرورتونه پوره کړو خبرې ډېرې دي د ډېر وخت نه تاسو هم ناستې او زه به دې خبر باندې اکتفا کومه وخت هم ناوخته دی ګنې زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې تاسو ته وکړم ځکه ډېر په توجه سره تاسو ناستې خو سم چې ویلې وامې اورېدې الله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین